بسم الله الرحمن الرحیم. انتهائی قابل قدر والاحترام معزز سامعینو، مو تاسو کې بعض داسې خلک چې کله مجالسو نه یا کورونو نه بار ته وځي نو رخصتۍ په ټیم کې څه الفاظ استعمالوي: فی امان الله، الله حافظ، خدا حافظ. آیا دغه الفاظ ویل د دې څه حکم ده؟ الجواب وبالله التوفیق. معززو، مو تاسو کې که چیرې یو انسان مجالسو نه یا کورونو نه بار ته وځي نو مو تاسو دپاره سنت طریقه دا ده چې مو تاسو هغه الفاظ استعمال کو چې دغه الفاظ دا انبیاء کرامو هم استعمال کړي دي او دغه الفاظ به په جنت کې هم استعمالیږي او دغه الفاظو د وجې نه انسان ته په دین او دنیا کې برکات او خیر دا هم ملویږي او انسان ته ورباندې ثواب هم ملویږي. هغه الفاظ هغه السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. مو تاسو دغه الفاظ رخصتۍ په ټیم کې استعمالو. دا سنت طریقه هم ده، سنت عمل هم ده. که بالفرض یو کس د رخصتۍ په وخت کې السلام علیکم په ځای باندې فی امان الله یا خدا حافظ یا الله حافظ دغه الفاظ ویلو، فی نفسه جایز دي، خو لیکن د سنتو خلاف کار ده. نو د دې وجې نه مو تاسو ته پکار دا دي چې هغه عمل مو تاسو اختیارو چې هغې کې مو تاسو ته دنیوي او اخروي فایده هم موجوده وي او په هغې کې مو تاسو ته ثواب هم ملویږي. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.